وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن مجید دا اخیری مجلس چې کوم ختم قرآن دا ډېر یو باب لري. دواړو سترګو په منځ کې چې کوم ځای دی دا ولا فرشتې ښکلوي. ایو روایت کې راځي چې یو انسان کله د قرآن مجید ختم وکړي دی چې بیا دعا غواړي نو څلور زره فرشتې د په دعا باندې آمین وي. څلور زره فرشتې د په دعا باندې آمین. او بیا که د شپې قرآن مجید ختم کی نو د سحر پورې ولا فرشتې د مغفرت دعا غواړي، او که د سحر ختم کی نو د شپې پورې ولا فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي، او په رمضان المبارک کې بیا غواړي. عجیبه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه مسنونه طریقه وا هغه دغه شان دی وا څنګه چې قاری صاحب هغه قل اعوذ برب الناس پسې بیا الف لام میم الحمد الف لام میم د اولئک هم المفلحون پوری دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وا. او د دې وجه دا وا چې نبی رسول الله په قرآن مجید سره ورسو بیا به شروع کړل د اولئک هم المفلحون پوری. دا به نبی علیہ السلام نیک پالی نیوله په دې خبره باندې چې زه به ګوره قرآن پرېږدم نه بیا مې شروع د دې دا مطلب وي. مونږ خو چې د شروع نه څنګه اولئک هم المفلحون پورې بیا شروع شو، قاري صاحب اوس بیا اوږدې تراویح کوي که څنګه. دا د نیک پالۍ دپاره چې زه نیک پالي نیسم په دې باندې چې قرآن مجید مې بیا شروع. دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او حدیث شریف کې راځي کله چې د قرآن مجید سٹارٹ خلق علی سٹارٹ شروع کوي او کم خلق دغه مجلس ته حاضر شي د قرآن مجید په شروع کې دا داسې شوه چې د یو اسلامي فتحه هغې کې شرکت وکړو. دین اسلام هغه یو ځای فتحه کی او د پکې شرکت وکړو. دومره یو لوی حیثیت او مرتبه انسان ته ملاوي. او کله چې دی په اخري ورځ باندې حاضر شي په ختم قرآن کې د ختم قرآن په مجلس کې دا داسې دا لکه دی چې دغه فتح نه پس د مال غنیمت په موقع باندې حاضر شوي. د مال غنیمت په موقع باندې که څوک اسم حاضر شي که نه لکه د ختمونو کې د آخره کې حلوا تقسیمي که څوک اسم هغه سیټ ته راشي مولي صاحب وایي دلم پکې لږه ورکړي دلم ورکړي خیر دی مسافر دی راغلی دی هغلته نه الله جل شانو چې کوم ثواب نورو خلکو له ورکړی د هغې نه څه ثواب دغه سړي له ورکړي کوم چې راغلی په آخري ورځ باندې. دا یو بابرکته مجلس او قرآن مجید الله جل شانو دا مختلف جهتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ډیوټي ده هغه ټوله په قرآن مجید پسې متعلق ده. یو ډیوټي د نبی علیه السلام داسې نشته چې د قرآن مجید نه باري. ټول ډیوټیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن مجید متعلق دي. لکه الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه. څلور ډیوټیانې دي د پیغمبر، څلور فرایض دي بنیادي. هغه لومبی شی تلاوت کتاب، دویم شی تزکیه خانقاهي سیستم چې موږ ته وایي په دې زمانه کې ذکر اذکار، دریم تعلیمی کتاب د قرآن مجید تفسیر، او څلورم ډیوټي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تعلیم د سنتو. دا څلور وړه خبرې تاسو وګورئ دا ټولې د قرآن مجید سره متعلق دي. بل ځکه الله جل شانو فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. دا الله دا ډېر لوی احسان دی چې الله جل شانو دې امت ته پیغمبر ورکړی صلی الله علیه وسلم یتلو علیهم آیاتی. د پیغمبر ډیوټي دا ده چې دا دې ته تلاوت کوي، دی په غټ احسان دی.
دا د پیغمبر احسان دی په خپل امت چې تلاوت وته کوي او یزکیهم چې الله جل شانه احسان کړي په دی باندې پیغمبر په شکل کې اوس د پیغمبر دا کارونه په دی احسان اول حکمه د سنت تعلیم متور کوي نو د پیغمبر په ډیوټیانو کې په فرایضو کې چې کوم لومبه ډیوټي دا یتلو علیهم آیات او یتلو علیهم آیاتنا الله جل شانو فرمایي دا تلاوت د قران مجید دا د پیغمبر لومبه ډیوټي دا او دا زمان په مؤمنانو احسان دی او د پیغمبرم په مؤمنانو احسان دی چې تلاوت وته کوي او تلاوت وته کوي نبی کریم صلی الله علیه الله جل شانو قران مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خودل دا چې الله جل شانو فرمایي رتل القرآن ترتیلا سوره مزمل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلکو ته قران مجید وایا خو تجوید په انداز کې وایا صفا صفا قران وته وایا اول ځکه لتقرأه علی الناس علی مکث تدیتا په وقف کې قران مجید وایا په قلار قران مجید وایا عبد الله ابن مسعود کندی رحمت الله علیه فرمایي چې ما د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مخ کې تلاوت کو نمبر سورۃ التوبه دا آیت مبارکه ولوستو چې انما الصدقات للفقراء والمساکین نو ماته چې غلې شه اسوي دا غلط ده سمو چې انما الصدقات للفقراء والمساکین ماته چې خپل پیغمبر کم قران خودلې دی هغه څه چې انما الصدقات للفقراء والمساکین دا مد وای پکې ځکه دې مد ځان لمانه د قران مجید اجکل هغه معنا د قران مجید د دې مد ځان لمانه ده تاسو ته چې کوم دا شدخ کاری په قران مجید کې دې ځان لمانه ده تاسو ته چې په قران مجید کې دا کم زبر زیر او پیش کاری دې ځان لمانه ده تاسو ته چې په قران مجید کوم دا موږ چې ته غړندې وایو جزم با جوړان ته غړوندې وای نه د دې ځان لمانه ده نه دا یو سیس چې موږ خرو د قران مجید نه کنه د قران مجید هغه فائدہ انسان ته نه حاصلې کومه فائدہ چې الله جل شانو په دې کې ګدلې ده دا چې موږ بار بار دا خبر کو چې قران مجید د هر یو سیس حل له قران مجید د هر یو سیس حل له اوس پورې یو کرونا حل نکړه اوس پورې زموږ سیاسي مسله حل نکړه اوس پورې زموږ معاشرت حل نکړه دا ولي قران مجید موږ هغه شان هم زکه کار کوي چې په تجوید سره چې کله قران مجید ته وي او احادیث مبارکه هغه چې کوم دغه راغلي په تجوید سره وي نو ال کار کوي او چې تخپل جوړ کې د پښتو په جبه کې قران وینو الله جل شانه ټیک ته الله جل شانه په پنیکی در کې او هغه فائدہ پکې نشته کومه فائدہ چې پکار و دا ډیر مسلې چې هغه زموږ حل نشوي د قران مجید کمې نشته د درسونو کمې نشته د ختمونو کمې نشته د وظیفو کمې نشته د علماو کمې نشته خلق په سنت باندې عمل کې دغه کمې نشته او کمې څه ده چې صحابه کرام صفت الله جل شانه قران مجید کې ذکر کوي کم چې دې تلاوت د قران مجید کوي خو حق تلاوت څنګه چې د قران مجید د تلاوت حق ته هغه شانت تلاوت امون تلاوت څنګه کو دا په خیال په دې مجلس کې ودا چې څوک نه چې هغه وي چې زبر رمضان المبارک دونو سپاری می او په تجوید می ویلي عادل ته زموږ مرګره د نوم نه تجوید کو اشرف علي چشته ک نمبر وي ناغه تمامي لکه تجوید سره ستاسو فائدہ وشو کنه وای او فائدہ می وشو وای نور کله به سوره یاسین په 3 منټه کې اوس په 15 منټه کې په 15 منټه کې چې غلطي ونه کم چرته نو قران مجید په داسې انداز کې ویل څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عربیان قران مجید دغه ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام ته الله طریقو خدا او نبی علیہ السلام موږ ته طریقو خدا هغه طریقه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها تاسو کله قران مجید وای د عربیانو په شان دی وای نو د عربو په شان قران مجید زموږ په معاشره کې څوک وي نه چې کله نو وي نو بیا هغه عمره آؤټپوټ نه هغه عمره فائدې نه سونه چې پکار دی سونه چې معاشري ته پکار دی د مسایل له پکار دی دا کرونا بم نو دا نور مسایل بم نو که قران مجید مونږه صحیح وی چرته یو بل ډیر اهمه خبره قران مجید دا ټول مسائل حل له نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت نقل کړی دی امام ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه ډیر عجیب تاسو به اوس لک سات مخ کې دا سوچ کو چې یو ماشوم مخ کې کو تلاوت وکړو او بیا بل ماشوم مخ کې کو تلاوت وکړو بیا پس نور مخ کې شو خاصمار وخت ما ته دا ټریننګ سنټر خو نه دی ما ته موږ ټول په دې کې ټریننګ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات ردا سکے ان هذه ضجعه يبغضها الله دا الټا سملاستل الله جل شانو ته ډیر ناخوخ دی ابو هريره سکه یا رسول الله زما په خېټه درد ډیر زیات تکلیف ته رات دلوګي دلاس
زه الټه پروت یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سو فرمایل یا ابا هريره اے ابو هريره قم فصل فإن في الصلاة شفاء. اے پیغمبر اے ابو هريره پاسا 2 رکعات نفل وکړه الله جل شانو ته شفا درکې. دته شفا خانه وینو، دته مستشفى وینو، دته هسپتال وینو. ادغه ټریننګ سنټر مو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي مسند احمد کی روایت ته او ډیر د احادیث مبارک بخاری شریف کې روایت ته چې د حبش یو ډله راغلی و په جمعات کې په مسجد نبوي کې ټریننګ کو د جهاد. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ماته نبی علیہ السلام چې راشه د ایتوپیانز وینه د حبشیان وینه ما د نبی علیہ السلام په دې ځای باندې خپل زنک دلی و او هغه ټول تماشه مې کته او حبشیانو ډالبازي کوله په جمعات کې. دا ټریننګ سنټر هم د جمعات ډیر بهترین. نو دا یو زما مقصد په دې ډیر مقصدونه مې پکې یو لوی مقصد مې پکې دا چې حدیث شریف کې راځي امام ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه په 3 نمبر جلد په 210 صفحه باندې یو روایت نقل کړی ډیر عجیبه د دې حالات مطابق. هغه دا چې الله جل شانه کله د یو قوم د عذاب په فیصله وکړي، کله چې الله جل شانه فیصله وکړي چې د قوم له عذاب ورکوم، نه الله جل شانه بیا خپل اراده نه واپس کوي. فعال لما يريد. الله جل شانه چې عذاب راولي بیا واپس کوي نه. یو خصوصیت دی قوم د یونس علیه السلام چې عذاب ته واپس کړو، نور الله عذاب نه واپس کوي چې کله راشي عذاب په سر. خو الله جل شانو هغه عذاب چې په انسان باندې راغلی الله د یو قوم نه لرکي. خو چې سلور قسم خلق په هغه قوم کې موجود دي. څو قسمه؟ سلور قسم. یو امام ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه فرمایل اذان المؤذنین. کله چې په یو قوم کې داسې خلق موجود دي چې د اغي اذان په دې معاشره کې خوريږي او د گونج کوي د اغي د اذان، الله جل شانو فرمایي چې الته اذانونه کیږي دي له عذاب ورکم داسې نشم کولی. او دویم او تکبیر المجاهدین. کله چې مجاهدین په یو معاشره کې موجود دي او هغه د الله اکبر